مقصد یې هغه یک یو دی. نو دې د وجې نه دغو کوم د یهود او نصارا چې دغو ته الله رب العزت څو خبرې ذکر کوي چې تاسو به آینده دپاره بیا دا اعتراض نه وي چې کله تاسو دغه کومې د روزونکي سترګې د پټې شي او حقیقت کې مې کولو شي. مطلب دا چې مر نه پس بیا تاسو دا اعتراض ونه شي چې یاره موږ ته کتاب نه ورغلی، پیغمبر نه ورغلی، موږ حلال او حرام نه پېژندلو، نو دغه شیان بیا نه وي. د دې د وجې نه چې فتبعوه تاسو د قرآن کریم تابعداري وکړو. وهذا کتاب انزلناه مبارک، او دا کتاب قرآن کریم منزل کړی دی او برکت والا دی، برکت نه ډک دی. نو فتبعوه خو د دې تابعداري وکړو، واتقوه ویرېږو د الله تعالی نه، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې تاسو به رحم وشي. او بل دا خبره چې ان تقولو تاسو دا خبره ونیو چې انما انزل الکتاب علی طائفتین، چې دا کتاب نازل کړی شوی په دوه ډلو باندې من قبلنا مخکې د مونه، بس موږ خو نو خبر مونه مخکې خلکو به منزلو. ان کنا عن دراستهم، یقینا موږ چې یم نو موږ نه خبره یو د دې کتاب لوستونه او زده کولو نه لغافلین نه خبره. او تقولو یا تاسو دا خبره وکړو چې لو ان انزل که چیرې موږ به نازل کړی شوی یو کتاب لکنا اهدا منهم، نو موږ به هغو نه په ډېر هدایت باندې وی، لکه هغه څه په څوره هدایت یې نو موږ دوی نه په زیات په هدایت باندې وی. نو فقد جاءکم بینة، یقینا راغلی تاسو ته دلیل من ربکم طرف د رب د تاسو نه، یا دا کتاب واضح طرف د رب د تاسو نه او هدایت دی او دا رحمت دی. فمن ازلمو چوک دی غټ ظالم ممن د هغه چا نه کذب بآیات الله، چې هغو تکذیب کوي دروغ ګڼي آیتونه د الله تعالی وصدف عنها، او دوی اعراض کوي د دې نه. نو نجزي الذین، نو زر دی چې موږ به سزا ورکوم یا بدله ورکوم او خلکو ته چې یصدفون عن آیاتنا، چې هغه بندګي د مو آیتونو نه یا اعراض کوي. سوء العذاب، نکاره او بیکاره غذاب، یا سخت غذاب، بما کانوا یصدفون، په سبب د هغه سره چې کوم دی اعراض کول. هل ینظرون، دوی انتظار نه کوي الا ان تأتیهم الملائکة، چې راشي دوی ته ملایکه، او یأتی ربک، یا راشي رب د تاسو والا، او یأتی بعض آیات ربک، یا څه نشانې راشي د آیات د رب د تعالی. یوم یأتی بعض آیات ربک، نو په دغې ورځې باندې ځنې راتله د ځنو آیتونو د رب د تعالی، لا ینفع نفسا ایمانها، نو پیدا به نه ورکوي دوی ته د دوی ایمانونه، لم تکن آمنت، چې نه وي دوی چې ایمان نه وړی من قبل مخکې د دې نه، او کسبت فی ایمانها، یا دوی عملونه کړی په خپل ایمان باندې خیرا د نیکي والا. مطلب دا حالت ذکر کیږي د مرګ والا، چې کله دوی ته مرګ حاضر شي، مرګ نه پس دی که بیا دوی دا خبرې کوي چې یو موږ ته نشانې راغلی، یو عطیات راغلی، یو مو نیکي کړي، یا د ټولو شیانو ټولې خبرې به دوی ته هېڅ فایده نه ورکوي. فایده ورکوي خو قبل الموت، قبل غرغرې. که دا شنه فایده ورکول نه، فرعون چې کله دوی ته زرقدم حاضر شو، نو هغه ټایم کې اوږده مدونه استعمال کړي چې یاره ما ایمان راوړی په الله تعالی باندې چې رب د موسی او د هارون دی، په هغه ټایم کې بیا فایده هېڅ نه ورکوي، ذرې برابر. قل انتظروا، ته وایه ای پیغمبره چې تاسو هم انتظار کوئ، یقینا زه هم د انتظار کوونکو نه یم. یعنې مطلب چې قیامت راشي بس هغه ځای کې بیا رب فیصله کوي. ان الذین، یقینا هغه خلک فرقوا دینهم، چې هغو ټوکړې ټوکړې کړی دین، وکانو شیعا لست منهم، وکانو او دوی مختلفې ډلې لست منهم، او ته نه یې منهم د دوی نه، فی شیئن په څه شي باندې. داسې کې تفسیر ذکر کوي تفسیر جواهر، سیاره د آیاتو ډېر خلک دې دره کې ولګي چې امامانو باره کې یا صحابه وغیره باره کې ولګي، خو دا د قرآن کریم په آیات کې تخریف دی. دا خبره سینه د یهود او نصارو باره کې. انما امرهم، یقینا اختیار د فیصلې والا د خاص الله تعالی سره، ثم ینبئهم، بیا به دوی ته خبر ورکړي بما کانوا یفعلون، په سبب د هغه سره چې کوم دوی کارونه کړي دي. من جاء بالحسنة، چې هم سره تلل وکړو په یوې نیکي باندې، مطلب چې یوه نیکي وکړه فله عشر امثالها، دې دپاره د یوه نیکي به 10 چنده شي. ومن جاء بالسیئة، او چا چې د ګناه کار وکړي یعنې شرک یې وکړه، فلا یجزا، نو دې ته بدله هم نشي ورکولی الا مثلها، همدې برابر، مطلب یوه ګناه وکړه بس یوه شوله. وهم لا یظلمون، او دوی باندې ظلم نشي کولی. قل انني، ته ورته وایه یقینا زه چې یم هداني ربي الی صراط مستقیم، یقینا زه چې یم په هدایت په یم د خپل رب طرف نه، او دغه لیاره برابره دی. دینا قیما، دا دین مضبوط دی. ملت ابراهیم، دین د ابراهیم علیه السلام علیه حنیفه مضبوط. وما کان من المشرکین، او نو دغه ابراهیم علیه السلام د مشرکانو ډلې نه. قل ته ورته وایه ان صلاتي، یقینا د ما مونځ شو، او نسکي، او د ما قرباني، و محیای، د ما مرګ او ژوند، لله رب العالمین، خاص د الله تعالی دپاره دی.
لا شریک له نشته څوک شریک بدی سره بذالک امرتو او پندی باندې ما ته حکم کړی شوی څه وان اول المسلمین څه ټول نه اول د الله تعالی تابعدار جوړ شم قلت تو یا غیر الله ابغي ربا څه آیا سوای د زه الله تعالی نه بل رب ولټوم او هو رب کل شیء او دا رب د هر یو شی له ولا تکسب کل نفس او بدلا به نشي ورکولی یو نفس ته هم الا علیها ولا تکسبو او کسب نه کوي یو بنده هم کل نفس ولا تکسبو او کسب کول د یو کار کول یو عمل کول کل نفس هر یو نفس الا علیها د دې وبال چې په همدې باندې مطلب د ګناه ولا نیک کار ولا تزرو وازره وزر اخرى او نه وشتولی شي یو کس د بل کس ولا بوج ثم الى ربکم او بیا خاص تاسو خپل رب طرف ته مرجعکم وپسې به وي فینبئکم او خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم فیه تختلفون په او خبرو کې چې کوم تاسو اختلاف کول هو الذي تعالی هغه ذات دی جعلکم خلائف الارض چې ګرځولي تاسو نیبان د ځمکې والا رفع بعضکم او اوچت کړي تاسو نه ځانې فوق بعض په ځانو نورو باندې درجات په اعتبار د درجو سره د دې لپاره چې لیبلوکم چې امتحان وکړي په تاسو باندې فيما آتاکم څه کوم چې تاسو ته درکړي دي ان ربک سریع العقاب یقینا د رب تعالی جلدی سره حساب کوونکی دی و انه لغفور رحیم